یو آپشن ته ما ورکړو زما طرف نه دا شو چې پنځپریان د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر نبی نه مري او تاسو د اصول پرنا کې تاسو د خپل دغه فتوی د وجنه کافران د اسلام نه خارجي بسم الله وکړه شور باندې پکار دا و چې په جواب کې دم ماته ول استاد عقیده کفر په دې عقیده در سره باس کوم زبرغله باس مې مور سره کړی و د لیونو غون غپ 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 اوس چې راوړون راځي نه زه جمعیت والا دا خبرې چې وکړي دا ندیم نه کنه بیا خو به انکار کیږي نو ندیم ده په ووش کې دا خبرې کړي کنه دا چیلنج ورکړه او چې هغه من یادې چې تاسو دا جسم اطهر چې د رسول سلام نبی نه منئ په دې وجه باندې تاسو کافر یې بس دا غړي وي تصرف یو دا وتا کړی چې دا تاسو یې نه منئ بس ما دا وکړه چې تاسو یې نه منئ دا غړي وتا ویلې بس صحیح ده زم ډېر خبرې سره نه کومه لکه دا مناظره مونږ جوړو د اختر چوټیانې دی بیا د مناظره خرابېږي بیا وروسته سبقونه خرابېږي سبقونه شروع شي بیا هغه مناظرې ته رکاوټ جوړېږي بس اوس چوټیانې دي دغه یوه خبره تا کړې ده چې تا ولیدې چې د ما ستاسو باندې ده چې تاسو دا جسم اطهر چې دی دا د رسول سلام نبی نه منئ دې وجې تاسو کافر یې زما دعوه دا ده چې دا ستا بهتان دی دا ستا الزام دی او زه په تاسو باندې دا دعوه لرم چې دا تاسو یې نه منئ او په دې وجه تاسو کافر یې خبره ختمه اوس هم که ته مناظرې ته رانغلې نو ته جهان له دا ثبوت ورکوې چې زه بالکل یم ته دنیا له دا خبره ورکوې چې زه نور ستا د مخې مخامخ کېدلو والا نه یم زه ستا نه یریږم تا چې دا خبرې په کوم وخت کې کولې په وخت کې دا زور نه لیدلی چې کله د ما سافټویر اپډیټ کو که نه تا کې اوس غیرت یې په دې خپله خبره باندې اوس ودرېږه دا خبره ستا د خولې نه وتي که نه دا چې تا کوله په نشه کې خو نه وي که نه د غلام فرید د کشتو زور خو په تا پسې نه ورپسې که نه که په ووش کې دا خبره تا کړي او ته حلالي اوس په دې موضوع تیار شه که نه څولې تښتې اوس دې کسان لګي اکړې کلیپونه کېږي زموږ د طرفه سره الحمدلله زموږ یو ښه معتمد ملګری مناظر اسلام قاری یاسین الحنفي صاحب هغه د سره لګیا دی د هغه په خبرو زما مکمل اعتماد دی چې ستا کس کومه خبره کوي الحمدلله دغه زمونږ ښه معتمد ملګری دی هغه د هغې جواب کوي خو کلیپونو له چې دی ټول نور مور کوه دا اختر چوټیانې دي او دا خبره په دې چوټیانو کې حل کوو دا ستا د خولې خبره ده بیا یادومه چې تا ووایي چې دا جسد اطهر تاسو نبي نه منئ ته غیرت وکړه دقه به ستا دا وشوه زما دعوه دا شو چې تاسو یې نه منئ تا ووایي که نه چې ستا دا اپشن ما درکړو په دې یو اپشن کې به تا ویلی وه چې تاسو یې نه منئ زه دقه مې در درکړو آخري خبره ته زه بیا یادومه که ته کې غیرت یې غیرت که نه او ته حلالي په دې موضوع مناظرې لاړه شه اختر چوټیانې مه ضایع کوه دومره وخت پټ شوی وې اوس خپل ملګرو دوکه ورکې لکه څه دي کسان را مخامخ کړي چې دا به کلیپونه کوي او زه به یم چې ندیم بیا دوباره را مخامخ شو دا ستا د خولې خبره وه دې ته راشه بس دې ته راشه بس خبره نور ګودوم آخري خبره ته زما هم دقه شوه چې دا کومه تا کړې په دقې زما عمل دی تا ولې چې دا جسد اطهر تاسو نبي نه منې په دې مناظرې تیار شه په دقې زه مناظرې تیار یم زما دعوه دقه ستا دعوه شوه زما دعوه دا شوه چې تاسو یې نه منئ خبره ختمه پته به ولګي ان شاء الله چې څوک یې مني او څوک یې نه مني پته به ولګي چې د ختم نبوت منکر څوک دی بس دغه موضوع شوه جمعیت والا دې سړي دله داسې غول لړلي دي چې اوس په تر مرګه پورې تاسو چې دی صفا کولی نه شئ اوس که تاسو سره یو لاره ده یا خو وایي چې ندیم سره په دې فتوا کې موږ متفق نه یو او که ندیم له زه چیلنج ورکوم چې که ته غیرتي په دې فتوا باندې د یو جمعیتي نه لیکل راوړه چې او یا د یو جمعیتي مولا نه په دې باندې ریکارډ وکړه چې او واقع پنځپیران دا جسد نبي نه مني دا ستا هغه بهتان او ستا هغه ابترا وه ستا د لاسه به اوس ټول جمعیتیان بې عزته کېږي شرمېږي پکې په ټولو باندې د ختم نبوت د انکار فتوا لګي په ټولو باندې د ختم نبوت د انکار ټاپه لګي ځکه چې دا ستا سره متفق دي ستا سره چې دی ستا کله کمنټونه کوي ستا ویډیوګانې شیر کوي او په تا باندې چې دی بیانونه دي غواړي که نه که ستا نه انکار وکړو نو بیا موږ ستا نو مخلوف دې موضوع کې هو غیرت وکړه بیا درته به آخره کې یادوم دقه ستا د خولې خبرې دي که نه په اوښ کې دې کړې وي د شرابو په نشه کې خو دې نه وي کړی که نه د غلام فرید د کشتو په هغې وخت کې خو دې نه وي کړی که نه چې هغه د کشتو زور درپسې و که دا خبرې تا کړي او تا کې غیرت په دغه موضوع باندې تیار شه بس زما طرف سره هم دغه خبره وه ان شاء الله قاری یاسین الحنفي صاحب به سبا بیا ستاسو د ملګري سره رابطه وکړي زه سره په خپل هم سبا ان شاء الله رابطه کوم چې دغه خبره شوه او دنیا بیا ویني چې کته د هغه اړ بیا نوري خبرې کولې نو دا به ستا شکست ځکه تا په خپل وي چې دا یو موضوع شو بل موضوع ته باندې راځي بس خلکا نن د اختر دویم ورځ ده دله زه چې دغه خبره ته کوم چې دا کومه خبره تا کړې په هغې باندې زه تابعدار یم تیار یم مناظرې ته راځه اوس که ته ناراض د بستا شکسي دا چوټیانې بس چلوله باندې ته چې دی هغه ختمې چې یاره چوټیانو کې به دا کلیپونه پیړو دغه شانتې وچلوي په بل په خوله باندې ځکه زما د مخې خو ته زما د یېرې خو ته را مخامخ کېدی نه شي مخامخ کلیپونه نه شي کولی دوه کلیپونه د غلام فرید په کشتو باندې وکړل اوس هم چې دی د یېرې نه چې دی را مخامخ کېدی نه شي
کسان در مخامخ کړي الحمدلله زمونږ ملګری د سره لګیا دی ښه معتمد ملګری زمونږ خو سبا د سره زه رابطه کومه د اختر دویم ورځ ده بس چې مناظرې له ټیم مقرر کړو او نور تختمو دا کومه موضوع چې تا ویلې د قسطه په موضوع د سره کېنو تا ویلې چې دا جسد اطهر تاسو نبی نه منئ که تا خبره تا په ووش کې کړي او به تا له په هغه وخت کې د سافټویر چې د لما نو اپډیټ کړی د هغې نه مخکې دې کړي مثال په طور او اوس سافټویر د لما اپډیټ کړی ده که د هغې باندې یېرېږي او جدا خبره ده او که تا کې غیرت نو په دې خپله خبره باندې لږ ودرېږه او الله تعالی دې په دې موضوع را مخامخ کا دنیا به د جمعیت والا هغه حالات ویني چې جمعیت له ندیم کومه کنده ولا ندیم وکنسته او کومې کندې د جمعیت والا وغورځول په دې یو عبارت په دې دعوه باندې انشاءالله هغه به دنیا ویني زه دې انتظار کوم په دغه یو خبره باندې چیلنج قبول کا سبا سره انشاءالله زه رابطه هم کوم قاری یاسین صاحب به انشاءالله ستاسو د ملګري سره په دې باندې رابطه وکړي که په تا کې غیرت نو چیلنج قبول کا خبرو له بس نور تول مه ورکوه کلیپونه نور مه کوه په دغه یو موضوع باندې راځه او که تکلیفونه کې انشاءالله په کلیپونو به داسې تعقب کوو داسې چې هغه به خپل الواد لیکلي ورکوي چې بیا به زما د دغه شان جلاسنګ پټې نور کسان در مخامخ کړي دي نو انشاءالله بیا به هم دغه شان نور به نور مخامخ کېږي دا زما د الله تعالی نه امید دی خو زه غواړم چې په دې چوټیانو کې الله تعالی د مناظره جوړ کړي دا کوم عبارت چې تا ویلې په دې د سره کومه دنیا به ستاسو حشر ویني وما علینا الا البلاغ